د منځ معنا به ویو او دا د ځان سره یاد ساتئ نن نه پسې ته مونځ کوې نو چې کم از کم ستا په ذهن کې دا دعا دا معنا حاضروي چې د مونځ څه معنا ده چې دا کوم الفاظ ویم د دې څه مطلب دی. سبحانك اللهم سبحانك اللهم پاکی بیانوم اے الله پاکی دی بیانوم اے الله یا سبحانك اللهم چې کوم عام معنا مونږ زده کړې ده اور کوټوالی باندې په سکولونو کې او په مدرسو کې چې پاکی د الله تعالی را الله ته د هر عیب نه پاکی د هر نقص نه پاکی د هر نقصان نه الله پاکی او په هر لحاظ سره کامل ذات الله. سبحانك اللهم پاکی د الله تعالی را د هر عیب او د هر نقص نه وبحمدک او حمدونه دی الله تعالی را مونږ الحمدلله رب العالمین ویو کو نورستو برائش چې ټول د کمال د الوهیت صفاتونه ثابت دي د الله لپاره. نو بحمدک او حمدونه دي الله تعالی را وتبارک اسمک او د برکت والا د نومستا الله ستا په نوم کې برکت دی د بل چا په نوم کې برکت نشتا برکت صرف د الله په نوم کې دی برکت چې غواړي د الله په نوم باندې به غواړي. وتبارک اسمک او برکت والا د نومستا یا مبارک ته نومستا. وتعالى جدک او اوچت شان ستا الله شان دې ډېر اوچت دی مرتبه دې ډېر اوچته ده او ولا اله غیرک نشته دې لایق د عبادت غیرک غیرستانه نشته دې معبود برحق غیرک غیرستانه الله ستانه علاوه بل معبود برحق نشته دې. او دا څومره توحید کلمات دي چې مونږ ویو څومره خسته خسته د الله ثنا ده د الله بړای ده د الله لوی ده دین بل خسته الفاظ نشته دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله پناه غواړم په الله تعالی باندې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی. ابتدا کوم او شروع کوم الحمدلله رب العالمین ټول د کمال د الوهیت صفاتونه لله خاص الله لرضی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی. خلق وی ټول سنا صفات ټول صفاتونه نو په ټول صفاتونو چې ته ټول صفاتونه وې کنه نو په دې کې به صفاتونو کې خو بلا شي اقسام دي کنه ان ځینې د مخلوق صفاتونه دي هغه الله لپاره نشي ثابتوله او ځینې د سې دي چې هغه نو د څه به چې ټول د الوهیت پښتو کې موږ ټول د خدای توب ټول د الوهیت پښتو کې موږ ټول د خدای توب ټول د کمال صفاتونه د نقصان صفاتونه خو نه ثابتول کېږي د کمال صفاتونه د الله لپاره ثابت دي. نو دا معناګانې کې د څه تصور کوا چې الحمدلله ټول د کمال صفاتونه ټول د الوهیت صفاتونه ټول د خدای توب صفاتونه لله خاص الله لرضی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی. الرحمن عام مهربان دی او الرحیم همیشه مهربان دی. په دنیا کې عام مهربان دی په مسلمان مهربانی دی په کافر هم ده په دنیا کې په ټولو مهربان دی دنیا چالو ور کوي. او الرحیم همیشه مهربان دی او یا عام او خاص معنا علماء کړی دا چې په دنیا کې عام مهربان دی په ټولو او الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې په مؤمنانو باندې په کافرانو مهرباني نشته دی. نو الرحمن همیشه الرحمن عام مهربان دی. الرحیم زموږ استاد او معنا کولو الرحمت خوې دی مطلب دا دی چې همیشه مهربان دی. او مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی. د قیامت د ورځې اختیارات د چا سره دي د الله سره دي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي الله به اعلان وکي چې انا الملک نن ز بادشاہ صرف نن صرف زما بادشاہي چلیږي. اين ملوک الارض ادم کې بادشاہان څه شو چې غټ غټ دعوی به کول. او د قیامت د ورځې ټول اختیارات د چا سره دي د الله سره دي. دنیا کې خو هر سړی د اختیار مالک کړی دی کنه هر سړی وایي زه اختیار منې ما خو په آخرت کې به اختیارات صرف د الله سره هیڅ چا سره به نه. او دا خبره کول چې یاره منګه چې د قبرونو ته आवाज کوو د باباګانو ته आवाज کوو د اولیاءو ته आवाजونه کوو مدد شو ته ویو دا په قیامت کې زمونږ سفارش کوي او د زور سفارش بکې په خانو به ویل د الله نه زولې دي الله د دیونه مجبور دی چې دې سوي نو بکیږي دا غلطي خبرې دي. خامن ذل الذي يشفع عنده الا باذنه د قیامت په ورځ د الله د اجازه نه بغیر څوک خبرم نشي کولای څوک بسر نشي پورته کولای د الله د اجازه نه بغیر.
نو مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی. نو چې موږ په مونځ کې د الفاظ ویو کنه په عمل کې بیا بل څه کوو نو دا خو دروغ شو کنه. مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی، ما واقدار د ورځې د بدلې دی. ایاک نعبد الله خاص ته عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص ته امداد غواړو. الله خاص ته عبادت کو او بیا قبر تم سجده کې، مزارات تم حاضرېږي، بت تم سجده کې، نو بیا خو خبر دغه نه شو، دروغ شو کنه. ایاک نعبد الله خاص ته عبادت کو، په عبادت کې صحیح څوک نه شریکو. و ایاک نستعین او خاص ته امداد غواړو، د بل چا نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم الله کلک منګ بلار نیغا، اهدنا وخای منګ تا صراط المستقیم لار نیغا. الله د خپل دین لار راته خو صراط مستقیم نه مراد قران مجید دی کنه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله دا قران زما لار دو بالکل نیغه زما طرف تراغلی په دې لار راشه، که زما خو د ځان رسول غواړي په دې لار باندې راشه. نو اهدنا الصراط المستقیم الله د قران لار راته وخایا او اهدنا الصراط المستقیم. نو موږ ته الله ایمان نصیب کړی دی، هدایت ورته الله نصیب کړی الحمدلله. نو بیا به معنا علماء وي څه کې چې اهدنا الله په دې لار هم کلک کوسو، ایمان خو درته نصیب کو خاص نه چې بیمانه دنیا نه لاړ شو، خاتمه خراب نشي. اهدنا الصراط المستقیم دا تصور کې ته چې کله اهدنا وې نو دې معنا تصور بکې چې الله ایمان خو درته نصیب کړو، خو دې ایمان مې اوس کلک کا. اهدنا الصراط المستقیم الله کلک موږ په لار نیغه. صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا انعام کړی دی پاغي باندې. الله بچا چې د احسانات او انعامات کړي د خلق لار راته وخیو. منعم علیهم څوک ته مراد دي؟ انبیاء ته مراد دي په اول مرتبه کې، او صدیقین ته مراد دي، شهدا ته مراد دي، صالحین عام نیکان خلق ته مراد دي. نو الله د ټولو په لار باندې روان کړه، د انبیاء په لار روان کړه، د صدیقین په لار روان کړه، د شهدا او د صالحین په لار الله روان کړه. او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې نه غضب کړه شوی دی باغی باندې، ولا الضالین نو گمراهان دي. الله د هغه خلق په لار روانه وا چې ستا غضب په شوی او ستا د قهر سره مخ شوی، او الله د گمراهانو په لار روانه وا. مفسرین وی د مغضوب علیهم نه مراد يهوديان دي، الله د يهودو نقش قدم نه موساته، او ضالین نه مراد نسوارا دي، الله د عیسایانو د نقش قدم نه موساته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو کنه چې لا تتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل. تاسو د مخکنو په نقش قدم باندې روان شئ، د قدم په قدم لویش په لویش باغی په رواني. صحابو ته پوس کړو د الله پیغمبره ول اليهود والنصارى، يهود او نصارا یاد نبی علیہ السلام ول نسوک یادوم خدای یادوم کړ. تاسو به د يهودو تابعداري شروع کړئ. نو دنیا ته وسو کوي کنه، دنیا په کم طرف روان ده، د الله بندگی کوي او کنه د يهوديانو بندگی شروع کړي. ټول عالم اسلام داسې په رعب په پرشر کې د يهودو نه سړی حیران شي. یعنی د یو آزاد ملک د مسلمانانو ویني چې هغه د يهودو نه یریږي، ټول د یری مړ شو. او ار یو وی ګور ما ولا مخله مور ولې ار یو وی ما پټکا. نو په مونږ کې به دا دعا کوو چې الله دې خلکو د تابعدارۍ نه موساته، د يهودو تابعدارۍ نه موساته، د نصاراو تابعدارۍ نه موساته. الله په صراط مستقیم روان کا. وګوره چې مونږ کې سوال کوو چې الله صراط مستقیم را دوخي او به ټول ورځ کې قران نه رالو، دا دروغ دی. ګوره لہذا قران برغستل غواړي، د قران سره به تعلق جوړتاس خو د قران دی مینه دل تر اوستي. وګوره معاشره ډیره زیاته بد حال باندې ده. دغه خلک د چې تاسو ته وګینو په میش کې قران نه راځي، دغه خلک د تاسو ته وګینو په درې میشتو کې قران نه راځي. د الله بندګانو دغه حال دی. او بس دغه روپۍ دی او دنیا دا او منډي ترلې دی او بس ټول سوچو فکر دغه دی. او مونږ کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، په مطلب یې نه پیږي چې دې څه مطلب دی. نو چې اهدنا الصراط المستقیم یو نو ګردا به عملاً ثابتول بیا غواړي، عملاً به ثابتول غواړي. دا قران به خپلم پلاس کرالي او نور خلکو له پلاس کې ورګي. دا قران ورته د الله کتاب دی، د کول غواړي، د سره رشتہ جوړول غواړي. آمین. الله دا دعا زمونږ قبول کړه. آمین مطلب دا دی چې الله دا دعا هم قبول کړه. دعا هم پکې وکړه کنه. دې ته سورۃ تعلیم المسأله وای. په دې سورۃ کې الله موږ ته سوال چل خي چې سوال بسنګ کې. نو چې کله الله تعالی سپورته کې کنه اول د الله حمد وایا، د الله حمد او ثنا وایا، او د الله نمونه الله ته په وسیله کې پیش کا، او دا غینه پس بیا دعا وکړه. نو دی اوله کې ثنا ده کنه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.
او بیا پس اعوذ بالله او بسم الله دا او بیا د الله حمد دی او بیا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د الله صفاتونه دی الله ته په وسیله کې پیښ شو او دا ټول توطئه او تمهید دی د مخکنی رستنی دعا ته چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم او په دې ول کې ته خپل اخلاص اظهار هم کې چې الله ګورځ صرف ستا بندگی کو صرف ستا نه مدد غواړم بل چا نه غواړم نو چې دا سوچ کې کنه په دې سوچ باندې دعا وکي دا دعا به الله قبلې نه دیو جن په حدیث کې الفاظ راغلي دي چې نبی رسول الله ډیر زیات ویل په دې کې دا ټول سيزونه راجم دي الحمدلله رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نو چې دعا کلم شروع کې او دا الفاظ وین په دې کې ارڅ راجم شو او کته دعا نه مخکې دا ټول سورته فاتحه وین دا نورم خدای بیا ټول سورته فاتحه وای او دغه نه پس دعا شروع کړم په دې کې ارڅ بالکل زبردست لکه موږ چې جنازه کې درود شریف او خدا خو دعا ته تمهید دی اصل کې کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په ما باندې یو ځل درود ویو الله به لس رحمتونه راولېږي یعنی چې ته درود وی نو ته د الله رحمتونه ځان ته متوجه کې یعنی چې د الله رحمت ته متوجه شې دعا به خامخه قبلي نو دعا په ادمو کې او دا چې دعا نه مخکې درود شریف ویل دا دم ضروری دي سورتونه خو نورم دي خو بهرحال موږ عام طور تعلیم په طور باندې سورۃ اخلاص ویو بسم الله بو کی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله معنا خو یاد کړه کنه شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی دا معنا ډیره زیاته عامه ده برال پښتو په هغه کې خو هم دغه معنا ده حاصله معنا یې ده حاصله معنا یې ده او خپل ګرامر مطابق چې کوم معنا ده هغه ده چې بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی او همیشه مهربان دی ډوډۍ خورم سبق شروع کوم په سفر روانېږم کار شروع کوم بس بیا وسوایا قل هو الله احد قل تو پیغمبره هو اغزاد چې دغه په باره کې تاسو ته پوس کړو الله الله دې احد یک یو دی او الله الصمد الله بنیاز او بحاجت ذات دی ټول مخلوق الله ته محتاج دي خو الله چاته نه دی محتاج لم یلد نه دنه څوک پیدا دی ولم یولد نه دی د چانه پیدا دی نه د څه زیږول دي او نه د زیږول شوی دی ولم یکن له کفوا احد او نشته دی الله تعالی د پاره د الله سره برابر احد یک یو دی الله سره هیڅ څوک په ذات او په مرتبه کې برابر نه دی په صفات کې سره څوک برابر نه دی یک یو تنها ذات دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر مطلب باندې پوهیږي الله لوی دی د هر سنا په ذات کې هم او په صفاتو کې هم په مرتبه کې هم درچانه اوچت دی او سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما پاک دے رب زما د هر عیب نه د هر نقص نه العظیم چې هغه ډېر اوچت ذات دی پاک دے رب زما نو چې ته سبحان رکوع لاړ شي دا الفاظ وی او د معنا سوچم کې چې سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چې هغه ډېر اوچت ذات دی او زما رب پاک دی سبحان ربی العظیم د هر عیب نه پاک دی د هر نقص نه پاک دی نو دا به څومره خوند کوي او بیا دین پس سمع الله لمن حمدا سمع واورد الله تعالی وینا د هغه چا حمده چې د الله حمد بیانوي د الله ستاینه کوي دا وینا هغه کس دا انسان وینا الله تعالی اوري او وی اورید سمع الله لمن حمدا او ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ای زمونږ ربا ای زمونږ پروردگارا لك الحمد ستاسو پر استاینه دي ستاسو پر تعریفونه دي او حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدنا خډر طيبا پاک مبارک چې برکت پکې چولې شوی ستاسو طرف نه ودغه الفاظ خو نورم بهتر دي او بیا الله اکبر سبحان ربي الاعلى پاک دې رب زما الاعلى چې هغه ډېر اوچت دی د مرتبه په لحاظ سره او الله اکبر رب اغفر لي دا مونږ ویلو په جلسه کې بداوي وکنه رب اغفر لي الله ما ته بخنه وکا الله ما ته بخنه وکا الله ما ته مغفرت وکا الله ما معاف کا او بیا الله اکبر سبحان ربي الاعلى التحيات لله والصلوات والطيبات هذه بمعنى ما نظام پوهه کې خو اکثر مونږ غلط هم ویو د الفاظ ټیکول غواړي صحیح ده کنه الفاظ چا چې د خپل الفاظو د ټیکولو کوشش کړي د اصلاح کړي د خپل الفاظو اصل اس خبرته کې کوشش یې کړی نور کوشش نه کړی نور ټیک دي ها
الفاظ د ټولو برابر دي کنه اسنه چې ګورځ څوک پاس وم یو ځل ما په دې جمعات کې سحر د مون پس درس حدیث شروع کړو نو یو څو ورځې مې کسان نه دعاګانې واورېدې به کسان مونږ نه راتله هرګ مال استاد بندول غواړي ځکه چې موږ ویل چې څوک زده کړو کې هغه مونږ پرې خو نو اسنه چې ګورځ اورېدل شروع کوم تاسو بیا په کمیدو شي ستورو چې دا خورول کوي برال ګور زه خو دې پر د خبرې کوم چې تاسو دا حس را ژوندې شي د زده کړې او نور په خپل به زده کوي بیا ګر ان شاء الله صحیح ده چې دا غم د ځان سره وېسې فکرمن به وي چې لکه تاسو نه زده کول غواړي التحيات لله التحيات ولکی اصل کې تحیات جمع تحیه د خلی عبادت ته ولکی عبادت قولی چې وته وي د جمع عبادت په جو باندې هم ډېر عبادتونه کوو کنه ان ډېر د عبادت د دغه تعلق د جبه سره د خبرو سره تعلق دی دا مونږ چې لګي او د عبادت د تعلق د جبه سره دی نو التحیات لله طول عبادات قولیه د جبه عبادتنا لله خاص د الله د یعنی چې څومره د جبه عبادت کوم نو صرف د الله کوم د بل چانو کوم دا څومره خسته الفاظ دي ګور څومره توحید اظهار دی بده کی والصلوات او طول بدنی عبادتنا د بدن چې څومره عبادتونه زکوما او الطیبات او طول مالی عبادتونه التحیات نه مراد قولی عبادتونه یې جبه سره تعلق دی او د صلوات نه مراد بدنی عبادت دي او طیبات نه مراد مالی عبادتونه دي دا ټول چالکم الله علیکم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما مرګ او ژوند او زما منځ او زما قربانی یعنی زما مالی عبادت زما بدنی عبادت زما قولی عبادت زما مرګ او ژوند ټول د الله لپاره دي نو موږ ټول د الله یو ارس د الله لپاره کوو کنه الله لپاره کوو کنه نو په دې کې د دقه خبره اظهار دی چې الله زما دا ټول عبادتونه ستاسو لپاره خاص دي تاسو رب کې څوک هم نه شریکو او چې بیا د بابا بنوم باندې منښت وکي او یا چې دینو د الله نه ما سوا د بل چا بنوم د بل چا عبادت شروع کی اے د الله په ځای باندې د بل چا ثنا صفت شروع کی او د الله نه علاوه د بل چا بنوم باندې نظرانه شکرانه شروع کی او بل چا ته سرټټی شروع کی سرخ کته کول شروع کی نو بس دا دروغ شو بیا کړ په خلیو سو په باندې په عمل کې بیا بل سکے نو التحیات لله والصلوات والطیبات طول قول عبادتنا د جبع عبادتنا د خلی عبادتنا والصلوات د بدنی عبادتنا والطیبات مالی عبادتنا خاص د الله د پاره دی الله د پاره کوم السلام علیک ایها النبی سلام دی بتا بنه پیغمبره ورحمت الله او رحمت د الله تعالی دی وبرکاته او برکات د الله تعالی دی بتا باندې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین سلامتی دی په منګ باندې وعلى عباد الله الصالحین او بندگانو د الله تعالی باندې چې نیکان دي د الله په نیکانو بندگانو د سلامتی او په مام د سګور ځان تم په دعا ده او د الله ټول نیکانو بندگانو تم په دعا ده عبد الله چلنجی خبره کوله موتن مل ما ته دعا کې کنه کې ویلا اول په هر مونږ کې ته دعا کوم مال دا څنګه چلنه ورزم چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ول الله په نیکانو بندگانو کې ته ناراضي سره مې ولید کې ناراض نو بدی کې بته د ټول مسلمانانو د الله د نیکانو بندگانو نیت په کې چې الله په ما دې سلامتی ای ستاسو طرفنا او ستاسو ټول نیکانو بندگانو دې سلامتی اشهد الله اله الا الله اشهد گواہی کوم چې الله اله الا الله نشته دې معبود برحق الا الله مگر یو الله دې واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دې خبرم گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د الله رسول دی اسمر خسته الفاظ دي بېمانی وي چې ته دا سوچ کې کنه او دا الفاظ وینو مون بدل خو نه درکې بیا به توجب دي مونږ کې زه ولاړ وې نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې مسلمان به مونږ کې داسې خوشاله لکه چې مې بوبو کې خوشاله نو الله چې په معنا باندې پويږي به مونږ کې خوشاله او چې قرآن د معنا دې اوسې د کړي کنه او دا د جهنم د تذکيري راشي استاد سترګو نوخ کې لاړ شي د جهنم د یری او د جنت تذکيري راشي استاد سترګو نه د شوق د وجه نه اوخ کې لاړ شي چې ستوروال وته د جنت د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی زراره ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ په کوفه کې امام دی وی قبيله او علما وی دی د سحر په منځ کې ولاړو سوره مدثر شروع یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر
والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولا د جهنم د قیامت تذکرې به کې راځي چې فاذا نقر في الناقور الله وکړي چې پوکې وکړي چې په شپېلې کې نو فذلك يومئذ يوم عسير الله دې ډېر سخت ورځ او على الكافرين غير يسير په کافرانو خو ډېر ګران ده. نو زراره رضی الله تعالی عنہ پس لبانه دومره اثر پرې وته دی الله دې کلام نه چې ستاره پرې وته اس برګه وکړو چې مونږ لارو بس دغه نه ساتلو یعنی دومره د الله هیبت او رعب به زړونو باندې تاریو د مانځ په وخت ځکه چې په معنا به پویدل کنه د قران په مطلب باندې به پویدل او دا چې به ولګه چې بالکل دار څو ته حاضر د جنت هم حاضر دی د جهنم هم حاضر دی د قیامت د ورځ هم حاضر دی دا سی به دیو جنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې بچ کې نه استه کړه نو بس هغه زمونږ واجب کیفیت بالکل بل شانته وو دنیا به مړو په سوچ کې نو د پیغمبر علیه السلام مخې ته وجناست چې بهر بو ته دنیا د بیا کړه به حالت بدل شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابي او زلوی د الله پیغمبر ول مو خو منافقان شانته او نبی علیه السلام الولی ول چې ستا خو ته یو شانته او چې باروز به بل شانته نبی علیه السلام تو فرمایل ول که زما د مجلس او د بار حالت تاسو یو شانته شو چې څنګه زما خو ته د چې بارم یې نو ملائک به سلاس ملاو کی ولدا خو دنیا د خامخه چې انسان د دین د زده کړې مجلس کې ناز دي د ارسو ته حاضر دی قبر ته حاضر دی د قیامت ورځ ته مخې ته ده د الله د عذابونو د جهنم ور ته مخې ته ده جنت ته مخې ته ده ځان خبره ده سړی بدلی خیالات بدلی او چې بار وږي دنیا دا شور ویني بس بیا د خامخه نیت ته کې بدل راشي کنه اراده کې فرق راشي نیت کې فرق راشي توجه کې فرق راشي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله رحمتنا وليغا على محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم بني وعلى آل محمد او په آل محمد صلى الله عليه وسلم بني د آل مراد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان دی کور اهل بیت او د نبی علیه السلام خاندان ته مراد دی چې کوم مسلمانان دی ابو جهل دلنا ابو لهب دینا او یا نبی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام کل تقی نقی ونقی فهو هر تقی نقی مطلب دا دی چې هر فرزګار هر متقی هر پاک انسان پرهیزګار انسان د زما آل لګن د زما حسب او نسب دی نو پدې کې ټول مسلمانانو مراله وعلى آل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم بني كما صليت على إبراهيم الله سرنګ چې د رحمتونو لګلیو په آل د ابراهيم عليه الصلاه والسلام بني انك حميد مجيد یقینا تستایل شوی ذات او مجید بزرگ ذات بهتر ذات الله تعالی تاسو په مرتبه کې نشي در رسیدل په دې کې آل محمد راغله دي نو سوال دار چې کور د ابراهيم عليه السلام ذکر بګینده راغله ځنې درودونه داسې دي کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم مونږ چې کوم ویو په بعضو کې دا راغلي دي چې صرف آل ابراهیم علیه السلام ته پکې راغلی دی او د ابراهیم علیه السلام د نوم تصریح پکې نشته یعنی صرف آل ذکر پکې دی په دغه باره کې علما دا وایي چې د سړي آل ذکر شي نو پاکې د خپل باندې داخل لیکن لکه د ابراهیم علیه السلام په آل کې پیغمبر علیه السلام هم داخل دی د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دغه په اهل او عیال کې خو پیغمبر علیه السلام هم داخل لږه دغه په اولاد کې دی کړ اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی او موږ ټول پکې داخلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك الله بركتنا نازل على محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم بني وعلى آل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد څنګه الله برکتونه نازل کړو په ابراهيم عليه السلام او دغه آل باندې یقینا تستایل شوی او مجید ذاتی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اے رب زمانگا آتنا في الدنيا حسنة راکا منگا تا پا دنیا کی حسنة نیکی و خوشحالی پا دنیا کی راتا خیستا جون راکا دا عافیت جون راتا یاد دا حسنة دا سی و لفظ دا جب دی که دا آرس طول خیرون پا راجم دی طول خیرون دنیا پا دی که راجم دی پا حسنة لفظ کی وفي الآخرة حسنة اللہ پا آخرت کی مراتا نیکی نصیب کا حسنه رات نصیب کا خوشحالی رات نصیب کا ټول خیرونه رات الله د اخرت نصیب کا وقنا عذاب النار او بچ کا الله منګه د اور د جهنم نه وقنا عذاب النار الله د عذاب د اور نه بچ کا د اور د عذاب نه الله تعالی بچ کا امين
نو دا د منځ الفاظو چې د هغې معنا موږ تاسو واورېده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. سبحانك اللهم، یا الله ته پاکي، وبحمدک، او ټول تعریفونه دستا دي. وتبارک اسمک، او ستا نوم ډیر برکت والا دی. وتعالى جدك، او ستا شان ډیر زیات اوچت دی. ولا اله غیرک، او ستانا علاوه هیڅوک هم د عبادت لایق نشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زره الله په پناه کې راځم د شیطان د رټلې شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم باندې شروع کوم چې ډیر زیات مهربانه او ډیر زیات رحم کولو والا دی. الحمدلله، ټول تعریفونه د الله لره دي. رب العالمین، چې د ټولو جهانونو پالونکی دی. الرحمن الرحیم، ډیر زیات مهربانه او رحم کولو والا دی. مالک یوم الدین، د قیامت دروازې مالک دی. ایاک نعبد، یا الله صرف ستا من عبادت کو. و ایاک نستعین، او یا الله صرف ستا من مدد واړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله من ته سیده لار وښیه. صراط الذین، د هغې خلکو لار انعمت علیهم، چې تا په هغې باندې انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم، یا الله د هغې خلکو لار راته مښیه چې په چا باندې ستا غضب او غصه ده. ولا الضالین، او یا الله د ګمراه خلکو لار هم راته نه ښیه. آمین. یا الله زمونږ دا دعا قبول کړئ. قل هو الله احد، اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایه دی ته چې الله یو دی. الله الصمد، الله بے نیازه دی. لم یلد، نه د څوک پیدا دی. ولم یولد، او نه د چانه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او هیڅوک هم د الله پاک برابرۍ کولو والا نشته. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. سبحان ربی العظیم، زما عظمت والا پروردگار پاک دی. سبحان ربی العظیم، زما عظمت والا لوی رب پاک دے. سبحان ربی العظیم، زما لوی رب پاک دے. سمع اللہ لمن حمدہ، سوک جد اللہ صفتنا بیانین اللہ پاک اغی اوری. ربنا لک الحمد، اے زمن پروردگارا ټول تعریفنا دستا دی. اللہ اکبر، اللہ ډیر لوی دے. سبحان ربی الاعلی، زما اوچت مرتبی والا رب پاک دے. سبحان ربی الاعلی، زما اوچت مرتبی والا رب پاک دے. سبحان ربی الاعلی، زما اوچت مرتبی والا رب پاک دے. اللہ اکبر، اللہ ډیر لوی دے. التحیات للہ، ټول د جبی عبادتنا د الله لره دي. والصلوات، او ټول بدنی عبادتنا. والطیبات، او ټول مالی عبادتنا د الله لره دي. السلام علیکہ، سلام دیوی پتا باندی. ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمت اللہ، او دا اللہ پاک رحمتون دی. وبرکاتہ، او دا اللہ پاک برکتون دی پتا سباندی. السلام علینا، سلام دیوی پمنگ باندی. وعلا عباد اللہ الصالحین، او دا اللہ پاک پنیکو بندگانو باندی. اشهدو، زگواہی ورقوم د دې خبرې، الله اله الا الله، چې د الله نه علاوه هیڅوک د عبادت لایق نشته. واشهد ان محمدا، او زه د دې خبرې گواهی ورقوم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبده، د الله پاک بنده دی. ورسوله، او د الله پاک رسول دی. اللهم صل على محمد، یا اللہ پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې کامل رحمتنا رولیگی. وعلى آل محمد، او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا آل باندې کما صلیتا، لکه څنګه دا رحمتنا نازل کړیو علی ابراہیم، پا حضرت ابراہیم علیہ السلام باندې. وعلى آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پا آل باندې. انک حمید، بشک د صفتن لائق ہوتی. مجید، بزرگے والے.
اللهم بارک یا اللہ برکتنا نازل کی علی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې وعلى آل محمد او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په آل باندې کما بارکتا لکه څنګه چې تا برکتنا نازل کړیو علی ابراهیم په حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې وعلى آل ابراهیم او د حضرت ابراهیم علیہ السلام په آل باندې انک حمید بشکت د تعریفونو او د صفاتونو لایق مجید بزرگے والے اللهم ربنا اے زمن پروردگارا آتنا فی الدنیا حسنا منگل دنیا میں خیر راکی وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کی منگل خیر راکی وقنا عذاب النار او یا اللہ منگ عذابنا دا جہنم دا اورنا اساتی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللہ ما او زما اولاد منگزار جوڑ کری ربنا وتقبل دعا او یا اللہ زما دا دعا قبول کری ربنا اغفر لی یا اللہ ما بخی ولوالدی ما مور او بلار بخی وللمؤمنین او یا اللہ نور طول مؤمنان طول مسلمانان بخی یوم یقوم الحساب کلچ دا قیامت رز قائم شی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دیوی پتا سباندی او دا اللہ پاک رحمت دیوی خی طرف تا او گس طرف تا دا سلام کلی دا بتر پمونس کی پدریم رکار کے دعائی قنوت منگوائیو اللہم انا نستعینوکا یا اللہ منگستانا مدد آڑو ونستغفروکا اوستانا بخنا آڑو ونؤمنو بکا یا اللہ منگ پتاوانی ایمان روڑو ونتوکلو علیکا او یا اللہ منگ پتاوانی یقین دے ونسنی علیکا الخیر او یا اللہ منگستا دیر کلی تعریف کو ونشکروکا یا اللہ ستا شکر ادا کو ولا نکفروکا او یا اللہ ستا نا شکری نکو ونخلع ونترکو او یا اللہ منگا پریدو آغا خلق او منگا جدا کی گو دا آغا خلقونا من یفجرک سوکستا نافرمانی کی اللہم ایاک نعبدو یا اللہ صرف ستا من عبادت کو وَلَكَ نُصَلِّ او یا اللہ صرف ستارہ بارا منگا منس کو ونسجدو او منگ سجدے کو وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدو او یا اللہ سا طرف تا منگا پخپل عمل کے تیزوالے کو پخپل عمل طرف تا منگا منڈی وخو ونرجو رحمتک او یا اللہ ساد رحمت من امید ساتو ونخشى عذابک او یا اللہ ساد عذابنا من یریگو ان عذابک بالکفار ملحق یا اللہ بے شک استا عذاب اغا کافرانو تا رسیدو والا دے سبحانك اللهم فاكيد تعالى رأي الله وبحمدك أو خس صفتنا دي تعالى وتبارك اسمك أو بركة على دي نمستا وتعالى جدك أو شد شانستا ولا إله غيرك أو نشتد لايق دبندقي أو عبادت بغير لتانا هسوك أعوذ بالله فناغرم فالله تعالى من الشيطان الرجيم د شيطان رټل شوینا بسم الله شروكم فنم دا الله الرحمن الرحيم چې عام مهربان او خاص رحم کون کې دی الحمد لله صفتنا د کمال ټول خاص الله تعالی لردي رب العالمين چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحيم داسي الله چې عام مهربان او خاص رحم کون کې دی مالک یوم الدین مالک او بادشاہ دی د ورځې د جزاء ایاک نعبد مخاص عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تانا مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله او خای مبتلا برابر صراط
صراط الذين أنعمت عليهم لار د هغه کسانو چې تا په هغوی باندې احسان کړی دی غیر المغضوب عليهم نه لار د هغه کسانو چې په هغوی باندې غضب کړی شوی دی ولا الضالين او نه لار د گمراهانو آمین الله جل جلاله زمون دعا قبول کړي بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی الرحمن الرحیم چې عام مهربان او خاص رحم کون کې دی قل هو الله احد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله یو ذات دی الله الصمد الله جل جلاله بحاجت او بنیاز دی لم یلد ند الله جل جلاله سخسوک زگیدلی ولم یولد او نه الله جل جلاله لچا سخ زگیدلی دی ولم یکن له کفوا احد او نشته دی د الله جل جلاله پشان هیڅوک الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی سبحان ربی العظیم پاکی د رب زما لرا چې لوی دی سمع الله لمن حمده اوري او قبلوي الله تعالی وینا د هغه چا چې څوک د هغه صفت کوي ربنا لك الحمد اے رب زمونږه تعالی رحمد ندي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدنا ډیر طیبا پاک مبارکا فيه چې برکتونه پکې اچولې شوي دي الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی سبحان ربي الاعلى پاکی د رب زما لرا چې ډیر اوچت دی الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني یا الله ما ته بخنه وکړي او په ما رحم وکړي واهدني او ما ته هدایت وکړي وعافني او ما روغ کې د هر قسم مصیبتنا وارزقني او ما ته پاک او حلال رزق راکړي الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی التحیات لله طول وینا ولا عبادتنا خاص الله لردي والصلوات او بدني عبادتنا والطيبات او مالي عبادتنا طول خاص الله لردي السلام عليك سلام دی پتا باندې ايها النبي اے نبی صلی الله علیه وسلم ورحمة الله او رحمت الله تعالی دی وبرکاته او برکت ده غدوی پتا باندې السلام علینا سلامتی د الله تعالی دی په موږ باندې وعلى عباد الله الصالحين او د الله تعالی په ټولو نیکانو بندگانو باندې اشهد ان لا اله الا الله زګواهی ورکوم چې نشته د لایق د عبادت بغیر د الله تعالی نه هیڅوک واشهد او زګواهی ورکوم ان محمدا عبده ورسوله چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بندو د رسول دی اللهم صل علی محمد الا ترحمتنا وليږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما صلیت لك څنګه چې تا رحمتنا لګلیو على ابراهیم فابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انك حمید مجید بشک تستایل شوی مجید او چت شان والای اللهم بارك على محمد یا الله تعالی برکتنا وليږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما بارکت علی ابراهیم لکه څنګه چې تا برکتونه لګري په ابراهیم علیه
السلام باندې وعلى آل ابراهيم او پکورنی د ابراهيم عليه السلام باندې انك بشکت حمید استایل شوی مجید اوچت شان ولای اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم الا زپنا یغړم پتا پوری د عذاب د جهنم نا واعوذ بك من عذاب القبر او پنا یغړم پتا پوری د عذاب د قبرنا واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال او پنا یغړم پتا پوری د دجال د فتنینا واعوذ بك من فتنة المحيا والممات او پنا یغړم پتا پوری د فتنی د ژوند او د مرګنا اللهم ربنا الا زمونږ رب آتنا راکی مونږ في الدنيا حسنه په دنیا کې خسته ژوند وفي الآخرة او په آخرت کې حسنه خسته ژوند جنت وقنا عذاب النار وقنا او اساتم عذاب النار عذاب د اورنا السلام علیکم ورحمت الله سلامتی او رحمت د الله تعالی دی پتا سبحان نماز کے 100 اہم بنیادی اور ضروری مسائل جن کا سیکھنا ہر مرد اور عورت کے لیے یکساں مفید اور ضروری ہے۔ خود بھی سیکھیں، اپنی بچوں کو بھی سکھائیں۔ ان 100 مسائل میں نمبر 1 13 فرائض ہیں، نمبر 2 نماز میں 14 واجبات ہیں، نمبر 3 نماز میں 21 سنتیں ہیں، نمبر 4 نماز میں 5 مستحبات ہیں، نمبر 5 نماز میں 18 مفسدات ہیں، نمبر 6 نماز میں 29 مکروہات ہیں۔ فرائض نماز 13 ہیں، جن میں سے 7 باہر کے اور 6 اندر کے۔ جو 7 باہر کے ہیں یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے کے ہیں، ان کو شرائط صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی باوضو ہونا اور جنبی حالت میں ہو تو غسل بھی کیا ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا، یعنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے پورا جسم سطر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں وغیرہ کے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ نماز کے اندر کے 6 فرائض ہیں، یعنی نماز میں داخل ہونے سے جو فرائض شروع ہوتے ہیں ان کو نماز کے اندر کے فرائض کہا جاتا ہے، جن کو ارکان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا۔ نمبر 2 قیام کرنا۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 2 سجدے کرنا۔ نمبر 6 آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 13 فرائض تھے۔ اس کے بعد نماز کے 14 واجبات ہیں، جن میں سے نمبر 1 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں کوئی ایک سورت ساتھ ملانا۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 امام کا سری نماز یعنی ظہر اور عصر جن میں آہستہ پڑھا جاتا ہے ان میں آہستہ پڑھنا، اور جہری نماز یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 5 قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان، یعنی نماز کے تمام ارکان سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔
نمبر 8، ترتیب ارکان، یعنی پہلے قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ وغیرہ، یعنی جو ترتیب ہے فرائض کی ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا۔ نمبر 9، قعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا یا تحیات کا پڑھنا۔ نمبر 11، قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا، یعنی آگے درود شریف نہ پڑھنا۔ نمبر 12، وتر نماز کی تیسری رکعت میں تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یعنی اللہم انا نستعینک سے جو شروع ہوتی۔ نمبر 13، عیدین کی نماز میں زائد 6 تکبیریں کہنا۔ نمبر 14، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز مکمل کرنا۔ یہ نماز کے 14 واجبات ہیں۔ نماز کی سنتیں 21 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں کانوں کو نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے سے کے لیے تمام تکبیرات بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 6، ثنا پڑھنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا۔ نمبر 7، تعوذ، یعنی ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 8، تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 10، آمین کہنا۔ نمبر 11، ثنا، تعوذ، تسمیہ یعنی بسم اللہ، آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12، سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے مطابق پڑھنا۔ نمبر 13، رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کو کم از کم 3 بار پڑھنا۔ نمبر 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 15، قوما میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد یعنی جب اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تو دونوں کہنا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ بھی اور ربنا لک الحمد بھی۔ نمبر 16، سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17، جلسہ اور قعدہ میں بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پیر کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، اس طور پر کہ انگلیاں گھٹنے سے نیچے نہ لٹکیں۔ نمبر 18، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھا کر الا اللہ پر گرا دینا۔ نمبر 19، قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 20، درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ پڑھنا، یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اور بھی جو دعا معصور ہیں، منقول ہیں، حدیث میں۔ نمبر 21، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ نماز کے مستحبات 5 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہتھیلیاں آستینوں سے باہر نکالنا
اور عورتوں کو دوپٹے کے اندر ہی سے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، رکوع اور سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا یہ مستحب ہے، یعنی جو سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ ہے تو 3 سے زیادہ دفعہ کہنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں نگاہ کو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں قدموں پر، سجدہ میں ناک پر، قعدہ میں گود پر اور سلام کہتے ہوئے اپنے کندھوں پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، کھانسی کو اپنی طاقت پر روکنا۔ نمبر 5، جمائی کے وقت منہ کو بند رکھنا اور اگر کھل ہی جائے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت سے اور برقیہ ارکان میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کو چھپانا یہ مستحب ہے۔ نماز کے مفسدات یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں 18 ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنا قصدن ہو یا بھول کر ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، بات چیت کرنا خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو۔ نمبر 3، کسی بھی بات کا جواب دینا خواہ قصدن ہو یا بھول کر ہو۔ نمبر 4، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 5، درد یا مصیبت کی وجہ سے آواز کے ساتھ رونا۔ نمبر 6، سینہ کو بلا عذر قبلہ سے پھیر لینا۔ نمبر 7، قرات میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8، کھانا پینا قصدن ہو یا بھول کر ہو، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9، کسی بری خبر پر انا للہ، اچھی خبر پر الحمدللہ یا عجیب و غریب خبر پر سبحان اللہ کہنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، عمل کثیر یعنی ایسا کوئی عمل کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے یہ شخص نماز میں نہیں ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 11، تکلیف کی وجہ سے یا اف اف کرنا۔ نمبر 12، اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دینا۔ نمبر 13، امام سے آگے بڑھ جانا یعنی کسی رکن کو امام سے پہلے ادا کر دینا۔ نمبر 14، قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا جس سے نماز خراب ہو جائے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 15، ایک رکن کی مقدار ستر عورت کا کھل جانا، یعنی ایک رکن کی مقدار جسم کے جس حصے کو چھپانا فرض ہے، اگر وہ حصہ ایک رکن کی مقدار چھپا رہے یعنی جو 3 تسبیحات کی مقدار بنتی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 16، بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 17، نماز کی حالت میں 2 صف آگے یا 2 صف پیچھے چلنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 18، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی دعا مانگنا جو عام طور پر لوگوں سے مانگی جاتی ہے۔ نماز کے مکروہات 29 ہیں۔ نمبر 1، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، سر کے بالوں کو جمع کر کے چٹیا باندھنا۔ نمبر 3، امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 4، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 5، آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 7، منہ میں روپیہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے میں دشواری ہو، مکروہ ہے۔ نمبر 8، قصداً جمائی لینا یا روکنے کی کوشش نہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 9، انگڑائی لینا۔ نمبر 10، اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی ہاتھ باہر نہ نکل سکیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 11، کمر یا کوکھ یا کولہے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 12، پیشاب یا خانہ کے تقاضے کی حالت میں نماز پڑھنا، یعنی پیشاب تیز آیا ہوا یا خانہ تیز آیا ہوا ہے، اس کا تقاضا موجود ہے، اس کا بار بار خیال آ رہا ہے نماز میں، اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے کرنا۔ نمبر 15، کنکریوں کا ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو 1 مرتبہ ہٹانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
نمبر 16 بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا۔ نمبر 17 اکڑوں بیٹھنا، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ رانیں کھڑی ہوں اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملائے رکھنا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ نمبر 18 کسی کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نمبر 19 اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 20 امام کا اکیلے مقتدیوں سے ایک ہاتھ اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، یا اتنا ہو کہ امام کا اگر پاؤں باہر ہو یا ایڑی بھی باہر ہو، کیونکہ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، اس وجہ سے امام کو محراب سے باہر کھڑا ہونا چاہیے، کم از کم پاؤں باہر ہو جائیں یا کم از کم ایڑیاں باہر ہو جائیں۔ نمبر 22 خلاف سنت نماز پڑھنا۔ نمبر 23 کوہنیاں بچھا کر سجدہ کرنا۔ نمبر 24 صدل یعنی کپڑے کا لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یچکن یا چوغا بغیر آستینوں میں ہاتھ ڈالے کندھوں پر ڈال لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 25 کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹنا۔ نمبر 26 کپڑا سے یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 28 معمولی کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، جس کو عام لوگوں کے سامنے پہن کر جانا پسند نہ کرتا ہو، اس کو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہن کر آنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 27 جاندار کے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یا سامنے تصویر ہو یا دائیں بائیں ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 29 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں سجدے کی جگہ پر تصویر ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔